چې نبی علیہ السلام کله وفات کېدو نو په دې دوران کې د رسول الله خواته ملګری ناستي د زیارت ورځ ده. وفيهم عمرو په دې صحابه کرامو کې حضرت عمر هم ناسته. تکلیف زیات دی او ابو بکر دی او عمر دی او رسول الله اهل بیت ټول ناستی او د نبی علیہ السلام تکلیف زیات شو. حضرت عائشہ فرمایي دومره تکلیف دی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن راغی، عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله عنه، او چې کله راغی نو داغه پلاس کې مسواک دی، مسواک وو. مسواک یوازې پاودس کې په منځ کې سنت نه دی بلکې په عام حالاتو کې سنت دی. سړی کله غاښونه خاشي مسواک به وي، پلار باندې مواله شي، مجلس کې مواله شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عبدالرحمن د خلیق ته قتل وي. زه پوه شم چې نبی علیہ السلام غرض دار چې دا مسواک تیواله چې زه خپل غاښونه صفا کم. ولما نبی علیہ السلام ته ویل چې والم دا مسواک دلته ویل چې وال رااله. ولما د عبدالرحمن ناغه مسواک واغستو ولا غډر کلکو نو دا مې پاول په خپل غاښونو کې پوس کو او بیا مې د نبی علیہ السلام په خپل باندې کې خود ما ولدا سی وهو. نو کله چې دا مسواک ما شروع کو نبی علیہ السلام زمانہ واغستو په خپل باندې مسواک وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. خدا مسواک ټینګول نه شو د بده غورځیدو مورد الله داسې نیولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مسواک وو. دا واقع چې کله عبد الله ابن عباس بیانول چې بیواله جړل وې په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلو چې مال یو کاغذ راکې، مال کاغذ راکې او اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده. زتا سول یو خط لیکما، کاغذ راکې، بالپن را لراکې، قلم را لراکې. اکتب لکم کتابا لا تزلون بعده، دس لیکل در لکوما چې ردی لیکلو نه پس به تاسو بلارې نشئ. دا بنیادی خبردادا کرتاس پر عربی کې کاغذ ته وایي. مطلب نبی علیہ السلام ورته ویل چې پاسه کې مال تاسو کاغذ راکې، زه در لیکل کوما، د دې لیکلو نه پس به تاسو گمراه نشئ. نبی علیہ السلام دا خبر وکړه. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه چې مال کاغذ راکې زه تاسو لیکل کوما، په دې منځ کې اختلاف شروع شو. اختلاف څه شروع شو؟ حضرت عمر فاروق ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف دی. نبی علیہ السلام مسواک پلاس کې نشي ټینګولې، نو چې مسواک نشي ټینګولې قلم بسنګ پلاس کې ټینګي. نبی علیہ السلام په خپل غاښونو باندې مسواک نشي مګلې، نو نبی علیہ السلام به لیکل څنګه وکي؟ لہذا دسې وکي. او یا که نبی علیہ السلام املا وای، که نبی علیہ السلام سوی املا چاته و چې تی ولیکا، نو رسول الله حضرت عبدالرحمن ته دا نشو ویلې چې مال مسواک راکنو خبرې به څنګه کوي؟ تکلیف دی ورته. نو کمنګ ولا اوس چیرته بالپین ورکو، قلم ولا ورکو، کاغذ ولا ورکو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تکلیف کې مزید اضافه راځي. لکه څنګه چې کله سړی بیمار شي کنه او د بیمار خواله کله د غراشي د ملمانه او دا بیمار اکثر ویاله شابه کېدل چې پوخ کوي، ال شابه روټي ولا راوړي، فروټ ولا راوړي، نه خلک کوي بس ته پارام کې نرسه بوش الله بخیر کی وي. هیڅ ضرورت نشته، هیڅ هم ضرورت نشته. ولې وته ضرورت نه؟ ډوډۍ ته انسان ضرورت دی، خوراک ته انسان ضرورت دی، اسکاک ته انسان ضرورت دی. خدا ملما چې د چا کلال شي خوراکم کوي، خو د مریض ته وي نه نه ضرورت نشته. ولې ورته وي؟ ځکه چې د دې خبرو په جبانه د مریض د تکلیف نورم زیاتېږي، بلکې د مریض په خوا کې سو خوراک کې د ابو تزړه کېږي. په دې جبانه خلک مریض ته تکلیف نه ور کوي. او سنت طریقه هم دا ده چې کله د مریض خوا لراله نه الته بیا په پروټو باندې په ډرای پروټو باندې نه را پریوځي چې دا په مخ کې خوراک کې، مریض په مخ کې به خوراک نه کوي. دا سنت طریقه ده چې د مریض بیمار پورسي لراله نو بس داغه بیمار پورسي وکا او بیا سپک پاسېګا، بالغ ته بلډه نه وهي چې بس بالغ ته ډډه والده وخت تکلیف دی او کله زنانه خپل راضي او کله نارینه خپل راضي او تناس دی داسې بنکه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دیو جبانه صحابه دوی چې حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زمنګ سره شته، قرآن موجود دی. چې الله کتاب زمنګ سره موجود دی نو بس دا زمنګ د پاره کافی دی کنه چې په قرآن زمنګ کله عمل وي نو موږ نشو بیلاره کېدلی. نبی علیہ السلام موږ تسلی کی. د حضرت عمر خیال دا چې نبی علیہ السلام به موږ ته لیکل د سې کوي، موږ ته بداسي وصیت کوي چې په قرآن باندې عمل کوي، موږ بیا سم عمل کوو. ولی نبی علیہ السلام له موږ تکلیف ورکو؟ خبر به تاسو کویږي. په دیو جبانه حضرت عمر فاروق ویل چې کاغذ نه ورکو. یو خبره کړې وا چې اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی پیغمبر خدا وفات کیږي سو اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، در بخاری الفاظ دي. آیا نبی علیہ السلام زمنګ روان دي ولی کوسله کاغذ ورنکو ولی سبا مریسو بل ټیم را لیکل وکي کنه ولی تکلیف ورکوي؟ دا نبی علیہ السلام په مجلس کې دوه خبرې حضرت عمر وکړلې. یو خبره وکړه چې حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زموږ لپاره کافی دی. او دویمه خبره دا وکړه چې اهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولې نبی علیہ السلام پرېږدي روان دي رانه هجرت رانه کوي. لک صبر به انصاف وکړي چې نبی علیہ السلام کله خشي ما خام برا پاسي سبا برا پاسي لیکل براله وکي، اوس پارا منی کینه. دغه خبره وا
د دې نه اخوا په حدیثو کې داسې پټې خبره نشته چې حضرت عمر اضافي خبره کړي. خود بعضې ملګرو ویلو په دې اهل بیتو کې په دې کې حضرت علي ناس دی، حضرت ابوبکر ناس دی، دا نور صحابه کرام ناس دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې ناستې دي. نو څه کسان د حضرت عمر ملګري شول ویل دا ټیک کوئی کاغذ نه ورکو، او څه کسان ویل نه نبی علیه السلام غواړي ورکې ورله. اختلاف شروع شو، په دې کې تنازع شوله، جګړه شروع شوله، بحث شروع شو، څوک وایي ورکوي څوک وایي مه ورکوي. اختلاف چې کله راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرو تکلیف ورکو. دا کم شور د مریض په خوا کې شروع شو نو تکلیف یې ورکو، ورته قوموا عني، پاسې زما د خوانه. قار شو ورته قوموا عني، پاسې زما د خوانه. او لا تنازعوا عندي، زما په مخ کې او زما په خوا کې تاسو اختلافونه مه کوئ. او لا ينبغي عند النبي التنازع، د پیغمبر په خوا کې تنازع ګناه ده، د پیغمبر په خوا کې جګړې څوک نه کوي، نه دی مناسب، زما د خوانه پاسېږئ. چونکې دا خبره حضرت عمر کړې وه چې تاسو نبی علیه السلام له کاغذ مه ورکوئ، حسبنا کتاب الله، د الله کتاب زموږ دپاره کافي دی. او بله دا ده چې رسول الله زموږ نه سره روان نه دی. نو دا خبره چې کله حضرت عمر وکړله دلته کې شیګان یو غوبل راواغستو. اوس په دې زمانه کې چې کوم هغه په عامو مجلسونو کې هم کوي او په سوشل میډیا باندې کوي، زموږ عام سنیان نوجوانان د هغې نه متاثر کېږي، هغه دا خبره ده. منګه وایو چې د حضرت عمر موقف بالکل برابر و، ټیک موقف و، ځکه ټیک موقف دی چې په نبی علیه السلام باندې مین دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف یې نشو برداشت کولی. په دې وجه باندې ویل چې نبی علیه السلام له کاغذ مه ورکوئ. شیګان څه وایي؟ وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علي په باره کې وصیت کوو، نو حضرت عمر لقار ورغلی و، حضرت عمر خو وی بغض کوو، وی ویلې که چېرته نبی علیه السلام له من کاغذ ورکو نو رسول الله به د حضرت علي نوم به ولیکي چې زما نه پس د خلافت حقدار څوک دی؟ حضرت علي دی. نو دا خبره حضرت عمر وی پټه کړله، ځکه ورته نبی علیه السلام قار شو چې قوموا عني، زما د خوا نه پاسېږئ. په دې وجه موږ عمر ته کنزل کوو، بدر دی ورته وایو، ځکه دا رسول الله د مجلس نه پاسولی دی. تاسو په سوال باندې پوهېږئ؟ دا د شیګانو موقف دی او ډېر بڑا چړا کرے پیش کوي خلکو ته، او د خلکو ذهن هم خرابوي په دې باندې. وایي نبی علیه السلام پاسولی دی او تاسو خلکو د حضرت عمر یادوئ. نبی علیہ السلام ورته وی زما په خوا کې جګړې مه کوئ، او وروسته جګړې بیا جوړې کړي دي. وایي دا د حضرت علي په باره کې هغوی څه کوو، د حضرت علي په باره کې هغوی وصیت کوو. نو حضرت عمر فاروق صاحب ویل چې پرېږدوئ، موږ د شیګانو یو څو تپوسونه کوو. دا خبرې یادې کوي. یو خبره په دې کې دا ده چې دا کور د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او نبی علیہ السلام چې بیمار دی نو دا کمره د حضرت عائشہ رضی الله عنها ده. نو حضرت عمر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حاوی دی او په دې دوران کې حضرت ابوبکر ناست خاموش دی، حضرت عثمان خاموش دی، حضرت علی په خپل باندې ناست دی چې څوک شیګان یادې چې داغه حق د خلافت په خپل باندې ناست دی. د رسول الله بیبیان ناست دي، د حضرت عمر دومره زور ور دی چې څوک جواب نشي کولای. یعنی یو قسم د حضرت عمر جواب نشي کولای چې نبی علیہ السلام کاغذ غواړي او ته ورته وایې چې مور کورله. او بل دا ده چې حضرت علی په خپل باندې ناست دی، که حضرت علی په دې پوه دی چې نبی علیہ السلام زما د پاره د خلافت لیکل کوي او د حضرت عمر یعنی د ګریوان نه بینی ولې چې ته ولې غلطه خبره کوې، زما په باره کې هغه لیکل کوي او ته وایې چې ته منع کوې. نو هغوی بیا څه وایي، هغه بل دروغ وایي دا یې تقیه کړې وه. نو دا تا په کوم خبره سړی مطمئن کړي؟ تقیه څه ته ویلې کېږي؟ تقیه دې ته ویلې کېږي چې ځان بچ کوه چې کله مشکل درته راغی نو بس دروغ وایه او دارنګې د مداهنت نه کار اخله، د دې لپاره چې تا ته نقصان ورسېږي خپل ځان بچ کړي. نو العیاذ بالله حضرت علي رضی الله عنه دومره عظیم صحابي دی او د ځان د بچ کولو دپاره دین قربانه و. دا خو تاسو په حضرت علي باندې یو قسم الزام لګوئ، دروغ وایې. یو خبره. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له د زیارت پر ورځ باندې حضرت عمر کاغذ ورنکو، د زیارت پر ورځ باندې رسول الله له حضرت عمر بالپین ورنکو. نو نبی علیہ السلام د زیارت پر ورځ باندې مړ دی نه، د زیارت ورځ تېره شوله، بیا د جمعې ورځ تېره شوله، بیا د اتوار ورځ پسې تېره شوله، بیا پسې د پیر ورځ راغله، څلورمه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحیح مسلم د روایت مطابق د ساق په ټیم کې مړ دی. او د پیر په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده دومره روغ دی چې جومات ته هم راغلی دی، ساري منزل راښکاره شوی دی چې ویې کتل ابوبکر صدیق د خلکو مخې ته ولاړ دی او خوشحاله شو په دې باندې. حدیث کې دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ساري مانځه ته مخکې شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پرده وې داسې کولاو کړل چې ویې کتل ډېر خوشحاله شو، شکر دی چې د ابوبکر په امامت کې صحابه کرام را جمع شوي دي. او ابوبکر صدیق د رسول الله په دې خپو په دې قدمونو باندې په دې اواز باندې پوه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راښکاره شو. ویل ابوبکر د صف نه راشاته شو، دې دغه نه د مسلې نه شاته کېدو چې پیغمبر کله موجود نو بیا د امامت حق د رسول الله دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را شاته کېدو
راشاته کېدو. خو رسول الله ورته ویل علی رسلک یا ابوبکر، ابوبکر په ځای باندې ودرېږه. اوس ګوره په دې ځای کې ابوبکر مانځه ته مخکې شوی دی، که دا خبره غلطه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویلي وی که نه چې ته ولې مخکې شوی، حضرت علي موجود دی ته مخکې کېږې. یا دویمه داره په دې څلورو ورځو کې په بله ورځ باندې به نبي علیه صلات وسلام چېرته ویلی وی که نه چې تاسو زما نه پس د خلافت حقدار علي دی، دوله خلافت ورکوي. دوه خبرې شولې. او درېیمه خبر د بخاري حدیث دی، د رسول الله د مرګ نه 3 ورځې وړاندې شاید د جمعې ورځ وه، حضرت عباس رضی الله عنه د رسول الله تره دی، دا د حضرت علي خواله راغی، ورته ویل وراره د نبي علیه السلام د مخ ته چې زه ګورم نو په دې مخ کې داسې اثار ښکاره کېږي چې زمونږ کوم خاندان دی بنو عبدالمطلب، نو د بنو عبدالمطلب څومره خلک چې زما په مخ کې او زما په وړاندې باندې وفات شوی دی، نو کله چې وفات کېږي 3 ورځې مخکې رنګ داسې لکه چې نبي علیه صلات وسلام دی. ما ته داسې ښکاري چې 3 ورځې پس ټیک نبي علیه صلات وسلام وفات کېږي. دا ورته حضرت عباس د خپل تجربې په بنیاد دا خبره وکړله، بلکې ستا خوښې د نبي علیه السلام سره کینو. او نسأله عن هذا الامر، د خلافت په باره کې د تپوس کوو چې که ته وفات شي نو ستا نه وروستو به د خلافت او د امامت حقدار به څوک دا تپوس دی کوو. د حضرت علي ته وویل. نو حضرت علي صاحب ورته وویل چې تره داسې کار دی چې نه ورزورله، بالفرض که چېرته دا خلافت زمونږ حقي چېرته نو موږ ته به میلاو شي، او که زمونږ حق نه یو نبي علیه صلات وسلام راته وایي چې ګورې تاسو به مشري نه کوئ، د قیامت ته پورې څوک بیا موږ له نه راکوي ګوره دې خاندان له. لہذا نبي علیه صلات وسلام باندې به پرېږدو، که رسول الله په خپله باندې څه وصیت وکړو خو ټیک ده، او که په خپله باندې وصیت او نصیحت نه یې کړی نو بیا د نبي علیه صلات وسلام خاله موږ نه ورځو. په دقه طریقه باندې کمیټمنټ وشو او رسول الله وفات شو، د چا په باره کې هم نبی علیه صلات وسلام وصیت نه دی کړی. دغه واقع قرطاس دی، د کاغذ واقعه او د کاغذ حدیث چې ردی په بنیاد باندې د اهل سنت والجماعت او د اهل تشیع او د شیعاګانو په منځ کې اختلاف راغلی دی، او صحیح موقف ما تاسو ته بیان کو هغه دا دی کوم چې د حضرت عمر په باره کې راغلی دی او چې هغه ټیک خبره کړې وه، ځکه چې نبي علیه السلام د چا په باره کې وصیتونه نه دي کړي. تاسو به چې دا خو ساده خبره ده، بس خیر دی، ساده خبره ځکه نه ده چې د دې په آړ کې مستقل طور د نبي علیه صلات وسلام امت دوه ځای شو، یو شیعه شو بل سني وګرځېدو. او بیا په هغه تېره جمعه کې په دې باندې ما خبره کړې وه، بیا سنیان ځان له تقسیم شول، دا یو جماعت دی او دا بل جماعت دی، مسلسل د موږ دا جماعتونه تقسیم شول، لہذا امت اړو پاتې نه شو، یو امت اړو پاتې نه شو. دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا حنبلي دی او دا مالکي دی او دا دیوبندي دی او دا بریلي دی او دا اهل حدیث دی او دا مقلد دی او غیر مقلد دی او حیاتي دی او مماتي دی، حتی د رسول الله د امت تقسیم شو کوم حد ته لاړو. نو دی په حضرت عمر باندې د بې ادب الزام لګئی، وی حضرت عمر بې ادب او دا ګستاخ، نبی علیه السلام کاغذ راکوي او دا کاغذ ورنکو. 3 خبرې ما وکړلې. یو 4 نمبر خبره ورسره وه، هغه دا ده چې نبی علیه صلات وسلام کله کاغذ وغوښتو حضرت عمر ولا کاغذ ورنکو، نو شیعاګان وایي چې حضرت عمر ګستاخ دی او دا بې ادبه دی. موږ د هغوی نه تپوس کوو. موږ الحمدلله د ابوبکر سره مینه ده، د عمر سره مینه ده، د عثمان سره مینه ده او د حضرت علي سره مینه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، چې د حضرت علي سره څوک مینه کوي دا مؤمن دی او د حضرت علي سره چې څوک بغض کوي دا منافق دی. د چا په زړه کې چې د حضرت علي او د حضرت حسن او د حضرت حسین مینه نه نو دا منافق دی، دا مسلمان نشي کېدلی. موږ به څنګه د حضرت علي سره مینه نه کوو، محبت به سره نه کوو. او نبی علیہ السلام ویلو چې من كنت مولاه فهذا علي مولاه، چې څوک زما دوست دی او څوک ما ته دوست وي علي ته به خامخه دوست وي، څوک چې ما ته مولا وي علي ته به خامخه مولا وي. موږ علي ته مولا کائنات وایو، موږ علي ته مولای حبیب وایو، موږ علي ته مولا د رب العالمین وایو، او دا زموږ صحیح موقف دی. خو سوال دا دی چې کوم علي چې موږ د هغه سره مینه کوو او تاسو د غټې مینې دعوه کوئ او تاسو د نبي شان هغه له ورکړی د شیعاګانو. یو موقع داسې راغلی وه د حدیبي صلح، کله چې نبي علیه السلام خوب لیدلی و، زما سره 1400 صحابه کرام دي، بخاری حدیث ته، او موږ د حرم نګیر چاپیره تاویږو، د حرم شریف نګیر چاپیره تاویږو، طواف کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب خو وਹੀ نبی علیہ السلام چې راپاسېدو ویل دی خوب مقصد دا دی چې عمرې له تلل پکار دي. نبی علیہ السلام 1400 صحابه کرام ځان سره واغسل عمرې له لاړو. د حدیبیه مقام ته چې کله راورسېدو د مکې قریش رالو، نبی علیہ السلام ته ویل چې یو څو میاشتې مخکې زموږ سره د جنګ وکړو د احزاب اوس را روان عمرې له موږ نه پرېږدو. صحابه کرام هلته پاتې شول او قریب وا چې ډېر غټ جنګ شوی، خو بیا
د مسلمانانو د مدینه او د قریش مکه په منځ کې یو کمټمنټ شوی دی اګریمنټ شوی دی هغه ته په تاریخ کې صلح حدیبیه وایي دا د صلح حدیبیه د متن او د صلح حضرت علی لیکلی و حضرت علی نبی علیہ السلام راوخته سهیل بن عمرو د هغوی د طرف نو او حضرت علی ناست دی او نبی علیہ السلام ورته وایي چې هو دا شرط ولیکه دا ولیکه شپږ شرطونه او هغه حضرت علی چې ولیکل نو په آخر کې د دسخط دپاره چې کله دسخط یې اغستې ګوتې لګولې نبی علیہ السلام مهر وهو نو یو ګتمه وه او په هغې محمد رسول الله لیکلی مهر به یې په هغې باندې وهو نو حضرت علی یو جمله ولیکله هذا ما قاز علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه اګریمنټ دی او هغه صلح ده چې دا محمد رسول الله دا صلح وکړله دا لیکلی یې وکړل نبی علیہ السلام ته دسخط وکړو مهر یې ورته ووهو بیا نبی علیہ السلام سهیل ته وی سهیل بن عمرو ته راشه په دې دسخط وکړه هغه چې کله متن وکړو ویل په دې کې خدا دې چې هذا ما قاز علی محمد رسول الله دا فیصله محمد رسول الله کړل دا ویل دا رسول الله ته وران کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سهیل وی دا رسول الله ته وران کا موږ ته رسول الله نه منو موږ ستا سره جنگ په دې وجه باندې کوو چې ته رسول الله نه موږ نه منو او چې کله موږ دې ته دسخط وکړو موږ ته رسول الله ومنل بیا سره جنگ ولیکو ویل څه ولیکو ویل څه ولیکو چې هذا ما قاز علی محمد بن عبد الله دا محمد بن عبد الله د لیکل کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره دا بحث نه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد په صلح کې صلح شوی و نو حضرت علی ته وی امحو اسمی زما دا نوم وران کا امحو اسمی زما نوم سکا وران کا د دې محمد رسول الله نه د رسول الله وران کا او د دې سولی کا ابن عبد الله د عبد الله زوی نو کله چې حضرت علی له دا اګریمنټ او د صلح ورکړل ویل دین وران کا دغه د کاغذ خبره د حضرت عمر په حدیث کې ده او دغه د کاغذ مسله د حضرت علی په حدیث کې ده نو حضرت علی ورته وی چې والله لا امحو اسمک والله مې دې قسمی ستانو نورانو زما دې په الله قسمی ستانو نورانو ما ته رسول الله من پتا بن ایمان راوړی دی او دا زمونږ عقیده د لحاظ د محمد نه رسول الله نه کټ کوم صلی الله علیه وسلم خو نبی علیہ السلام ورته نو چې ته بیا ادب یې زرت يم چوران کو ته زمانو نورانه نو ته صحابه بیا ادب وي او تاسو ورته بیا ادب نه وای نو ته څوک ویل شي بیا ادب او زمونږ د ایمان حصہ ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو امي ولیکل نشو کوله خو په دې وخت کې داغه معجزه وا حضرت علی ته وی چې دلنی اسم ما تخپل مراوخه ته مور زی ورانو ما نو رسول الله تعالی وی چې داستانوم دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې وران کو او په خپل ولیکل چې هذا ما قاز علیه محمد ابن عبد الله مونږ یو سوال د شیګانو نه کوو که تاسو په دې وجه باندې حضرت عمر ته ګستاخ وایي چې رسول الله له کاغذ نو ورکړي قسم هم نه کړي نو حضرت علی رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وینا مطابق قسم وکړ استانوم نو رانو ما نو هغه ته ګستاخ نه وایي عمر ته ګستاخ وایي موږ دوه ته ګستاخ نه وایو موږ څه وایو موږ وایو حضرت علی د محبت د وجه د نبی علیہ السلام نو وران کړي او حضرت عمر هم د مینې د محبت د وجه نه نبی علیہ السلام له تکلیف نه ورکو نو په دې وجه باندې ورله کاغذ نه ورکو نو دوه یو شان کار دی څنګه یو ته بیا ادب وایي بل ته ادب وایي یو ته ګستاخ وایي بل ته محب وایي من دوانو توایو چې دوانه کم صحابه کرام دي کدا حضرت عمر دی او کدا حضرت علی دی دا دوانه د نبی علیہ السلام عاشقان دي دا دوانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبین دي او دوانو ټیک کار کړی دی او په دوانو باندې رسول الله نکیر نه دی کړی او دا عمر دی بدبختو د په بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو چې لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمانه پس نبی راته دا به عمر وی او دا چا په بارک تاسو ګستاخی کوي د دې عمر په بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو عمره چې لو سلك الشیطان فجا که شیطان لو سلكت فجا کته په یو لار باندې روانه او په دغه لار باندې چیرته شیطان راځي نو شیطان ستالار پریږدي او تعالی مخامخ نشي راتللی شیطان یعنی شیطان عمر له مخامخ نشي راتللی او د دې منبر رسول د پاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لسو صحابو نوم ویلو پاغه کې دویم نمبر نوم د چا ویلې د حضرت عمر ویلې د ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه لہذا همدغه صحیح تصور دی واقع قرطاس کې چې کم موقف د اهل سنت والجماعت دی کم چې د جمهور صحابه کرامو دی همدغه زمنګ موقف دی دغه صحیح موقف دی لہذا په سوشل میډیا باندې خاص کر چې د حدیث قرطاس کمزور شور روان دی دغه وجه دا ده چې ډیر ملګری داسې دي بلکې زه به د سوشل میډیا باندې ډیر ګورم نوجوانان دي علما دي او دړه در لګیا کیږي شیګان جوړ شو لاغي و چې زمنګ د خپل خلکو د دین پټ کړي څنګه درنه پټ کړي لري دا کم دین چې موږ ته بخاری او مسلم او دارنګي ابو داوود او ابو حنیفه او شافعی او احمد رسول دا هم ټیک دین دی او دغه دین صحیح دین د نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی دی دا کم قران دا کم حدیث دا چې موږ نن په مدرسو کې لولو په جماعتونو کې لولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر د پاسه بیانو د دې په باره کې زمونږ عقیده چې دا صحیح دین دی ځکه موږ مسلمانان یو الحمدلله په دې ځبانه نوجوانانو
زه بار بار وایم دا د ګیلې په طور باندې مې ما چې موږ د دین نه ګوره ډېر زیات بې خبره یو ګوره ډېر بې خبره یو موږ د دین نه ځان خبرول پکار دي او زموږ نوجوانان قرآن کریم درسونو ته خاصم څوک نه کینی دا په پته کې د جمعې دا یو ورځ ده او په دې باندې عالم چېرته بیان کوي دا نوجوانان یا په دکانونو کې ناستي یا په کورونو کې ناستي یا په موټرسایکلو باندې ګرځي یو ځای بل ځای ته چې کله دا د مونځ ټیم راورسېږي یا دا دویم اذان کله کېږي د خطبې ټیم راشي بیا درز درز رامنډه کوي او اکثر په خلکو باندې مونځ امران کوي لږ په ځان باندې رحم وکړي په ټیم باندې د مونځونو له ځای د خطبو له ځای دین به یاد کوي او که دین هم یاد نه کو او کله چې دین ته موږ شا کړی ده نو تاسو به خبر شوي یا بله چې دا موسم الریاض په نوم باندې په ریاض کې په سعودي عرب کې چې دا کم هلته کم فنکشن شوی دی او هلته کم پروګرام فیسټیول شوی دی او کال پس هغوی دا پروګرام کوي نو هغه ځای کې هغوی یعنی دا د نبي علیه صلات وسلام ځمکه ده دا د رسول الله وسلم خار دی دا د نبي علیه صلات وسلام وطن دی په دې کې نبي علیه صلات وسلام شپې ورځې تېرې کړي دي د دې ځای نه موږ ته توحید راغلی دی په دې ځای کې د پیغمبر دین بیان کړی دی په دغه وطن کې د رسول الله د ابوبکر او د عمر او د عثمان قبرونه دي په دغه وطن کې په زرګونو بلکې د 1 لاک نه زیات صحابه کرام دفن دي نن د ریاض په ښار کې چې د سعودي عرب زړه دی چې په هغوی راللو او جینکۍ یې کړې کړلې جینکۍ ګډول زه نه یم چې ښه کار دی خو دومره د تشویش خبره به نه وی که یوازې جینکۍ یې ګډې کړې وی ځکه زموږ پښتانه هم خپلې جینکۍ ګډې وی نه ګډېږي په دې ودونو کې څه زه تایید نه کوم چې دا کار یې ښه کړی دی خو که یوازې جینکۍ ګډول وی نو زموږ په دې جلسونو کې ملکان جینکۍ ګډېږي او په دې مجلسونو کې هم ګټېږي او پروګرامات هم کېږي خو نقصان یې دا کړی دی چې لغړې جینکۍ ګډې کړي تاسو هغه تسوران که کتلې وي هغوی نه پرتوک شته نه کمیس شته نه لوپټه شته بلکې هغوی چې کوم لباس اچولی دی په هغې کې د دې جینکو ټول بدن ښکاره کېږي ټول بدن د هغوی ښکاره کېږي دا څومره لویه ګستاخي ده څومره لویه ګستاخي چې د رسول الله د خار سره او د نبی علیه صلات وسلام د رسول الله سلم دغه د توحید د دعوت سره د هغوی کوم معامله وکړل کوم مذاق یې وړاو کو او د هغې نه بل خطرناک کار یې دا کړی دی چې خواته ورسره د کعبې ماډل جوړ کړی د کعبې ماډل زه نه پوهېږم والله عالم چې د سعودي په دې حکمرانانو باندې کم تندر را پرېوتی دی یعنې دا څومره ورځې زه سوچ کوم چې آخر په دې کې به کم د دین پیده پکې کم ده د دنیا پکې کمه پیده ده یعنی د دین خو پکې نقصان دی خو په دې کې د دنیا به کومه فایده وي چې سړی جنکۍ ګړی او جامې هم تیستلي دي او بیا د کعبې ماډل جوړ کړی او د هغې مخې ته ګړی او ماله د محمد بن سلمان او یا د سلمان په کردار باندې افسوس نه راځي دغه ځای په مولیانو باندې مال افسوس راځي چې یو مولوي صاحب نه راپاسېږي چې د هغې رد وکړي یو ملا نشته دی داسې یو شیخ الحدیث پکې راپانسېدو یو شیخ القرآن پکې راپانسېدو څه وایي دا سړی جیل ته بوځي د جیل د هرې د وجې نه هغه د موږ په دین باندې کمپرومایز وکړو